أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنا أنزلناه في ليلة القدر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا ومأوانا وملجانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام المتقين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين رب العزال خالق کائنات رب ذوالجلال بجمعة الوداع شریف باندې زمونږ د ټولو حاضری لیدل اوریدل ویل په خپل لویه بارګاه کې قبول او مقبول فرمایي. وخت حد درجه مختصر دی او موضوع په خپل ضمن کې ډیره د بحث او د وضاحت وړه ده، خو زه به دا ووایم چې د رمضان کریم شریف اخیری ورځې او شپې ډېرې زیاتې قیمتي دي او بیا هغه شپې چې د 25م شپه وي چې بېګا شپې له زموږ ستاسو د زندګۍ انشاءالله حصه جوړیږي او بیا په بله شپه باندې چې حد درجې د علماء کرامو ترجیح په اقوالو کې 29م شپه د شب قدر جوړیږي او 29م شپه هم د اقوالو د علماء کرامو په رڼا کې د شب قدر شپه متصور کیږي. خو غرض مدای حاضرینو چې دا مونږه د 15 شپې دا د ژوند هغه قیمتي شپې دي چې دا بله بیا مونږ په ژوند کې نصیب کیږي او که نه، او د دغې قیمتي شپو که چېرې د انسان د ژوند د نورو شپو سره محاسبه وکړی شي، د هغې موازنه وکړی شي، د هغې مقابله وکړی شي، نو دا شپې په مثال د سونې دي او د نور د ژوند چې کومې شپې دي د غیر د رمضان نه هغه په مثال د سپینو زرو دي. دا یو څو قیمتي شپې پاتې دي او دام اندازه نه لګي چې ما او تا ته به په دې وخته پورې بخښنه شوې وي او که نه. او هغه لوی حدیث او تفصیلی حدیث پاک چې جبرائیل علیہ السلام هغې خلکو ته د تباهۍ او د بربادۍ بددعا کړې ده، نبی علیہ السلام په آمین فرمایلی چې رمضان په خلکو تیر شي او بیا هم ورته بخښنه نصیب نشي، هغه خلک د تباه او برباد وي. نبی پاک په آمین ویلی دی. نو که چېرې دې وخته پورې مونږ ستاسو د بخښنو خلکو کې نه وو شمار شوي، نو مونږ سره بیا هم یو څو ورځې چانس شته او هغه عظیم شپې د مونږ ستاسو د ژوند او د زندګۍ حصه جوړېدی شي چې کومو شپو کې د ما او د ستا بخښنه د رب ذوالجلال په کرم نوازۍ سره بالکل یقیني جوړېدی شي. او زه به تفصیلي حدیث طرف ته نه ځم، خدا به ضرور وایم
مسند احمد شریف کے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی یو حدیث پاک نقل کرے دے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې ما خوب ولیدو او په خوب کې مې یو دوه دوستان ولیدل او داسې دوه دوستانو چې په یو ځای باندې دا دوستان مسلمان شوي وو او اصحابه کرام ترې نه جوړ شوي وو، خو لیکن د قسمت فیصلې څه داسې وې چې په دغه کلکه ملګرتیا چې د کفر په حالت کې هم دوستانو چې مسلمان شول هم په یو ځای مسلمان شول او بیا په مسلمانۍ کې هم دوستانو. یو په یو کال باندې شهید شو، بل پر روان کال باندې په خپل مرګ باندې مړ شو رضی الله تعالی عنهما. فرمائی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ چې ما دا دواړه صحابه چې په یو ځای مسلمانو او مرګ په منځ کې صرف د یو کال فاصله وا، سوچ وړاندې وفات شو هغه شهید شو، سوچ اوار روان کال وفات شو هغه په خپل مرګ باندې دغه دنیا نه رخصت فرمایلو. طلحہ رضی اللہ عنہ فرمایي چې ما خوب وینم چې کم یو دوست نه دی شهید شوی او وروستو کال وفات شو، الله پاک حکم فرمایلو چې دا اول جنت ته داخل کړي، او چې کم شهید شو هغه صحابي رسول د دغه بل صحابي رسول نه چې په خپل مرګ باندې وفات دی هغې نه وروستو الله حکم فرمایلو چې دا د جنت ته داخل شي. تفصیلی حدیث ته مختصر عرض کوم چې سحر راوی شو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ته دا خوب بیان کو، اصحابہ کرام هم دا خبر اوریدې. نبی پاک مبارک ورته ارشاد فرمائی اتعجبون ذالک، آیا تاسو دې ته حیران یې چې دا څوک نه دی شهید دا اول جنت ته لاړو، چې څوک شهید دی دا وروستو جنت ته لاړو، سوچ شهید و هغه ټول عمر کلکو کلکو سختو عباداتو کې تیر کړی و، او دا وروستنی صحابي د شهید صحابي نه ولې اول جنت ته داخل شو؟ آیا دې خبره باندې تاسو حیران یې؟ صحابه کرام عرض کوي قالو بلا یا رسول الله، او هم دې خبرې مونږ حیران کړي وو چې دا وروستو په خپل مرګ باندې صحابي د شهید صحابي نه اول جنت ته څنګه داخليږي؟ نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ورته ارشاد فرمای اے صحابه کرامو مال دې وی خبره جواب راکړئ چې دا کوم وروستنی صحابي وفات شو د مخکینی شهید نه یو کال روزه زیاتی نیولی او کنه، د مخکینی صحابي نه یو کال سجدي زیاتی کړی دی او کنه، د مخکینی کال صحابي رسول نه د ذکرونه عبادات سجدي قیام رکوع تلاوتونه ذکرونه یو کال دا وروستو صحابي دغه نه زیات کړي او کنه دی کړي؟ اصحابه کرام عرض کوي قالو بلا یا رسول الله، ولې نه دا یو کال خو ته هر څه زیات کړي؟ نو نبی پاک ورته فرمایل چې څوک مخکې وفات دی د هغه او د وروستو وفات شي په منځ کې د ځمکې او د اسمان درجې فاصله موجود ده. پیغام نبی پاک مبارک دا ورکو، زم پیغام د حدیث مبارک دا عرض کول غواړم چې چا په ژوند کې دا ورځ شپې نصیب دي چې دا کمې ورځ شپې ما او تا باندې را روانې دي بس تقریبا په خلاصېدو باندې دي، دا چې د چا په قسمت دي هغه به اول جنت ته داخليږي د هغې خلکو نه چې د چا دا ورځ شپې په ژوند کې په نصیبه باندې نه شوې. غرض مده حاضرینو دغه 25 شپه ده د لیلة القدر شپه متصور کېږي د علماء کرامو د حدیث مبارکه او پرانا کې چې کومې خبرې فرمایلې دي، دارنګې 28 شپه را روانه ده چې د هغې په باره کې خو علماء کرامو حد درجې توثیق فرمایلی دی چې 28 شپه ډېره ممکنه ده چې دا د لیلة القدر شپه وي، ځکه نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک چې کله رمضان رالو رب ذوالجلالو فرمایل چې شب قدر شپه ده، او شب قدر شپه ولې فرمایله؟ اول به دې طرف ته زه مختصر اشاره وکم. 4 قسمه روایات دي مفسرینو د سورت قدر په تفسیر کې لیکلي.
سلور قسم روایت داغی مختصر نچوڑ عرض کوم د وخت کمی د وجه نه نبی پاک مبارک کی ورځ تشریف فرما دیں سوچ کئی یا رب العالمین د مخ کے پیغمبرانو امتونو کالونه خو چا 1500 کال عمر چا 600 کال عمر چا 800 کال عمر دا خو زما د امتیانو عمرونه خو په شپېتو په اویاو په اتیاو کې روان دي یا رب العالمین د تیر شوي پیغمبرانو امتیانو مرتبه او ثوابونه به څه شان والوي څه بلند به وي چې په سونو کالو عبادتونه کړي دي نو زما امتیانو خو به یو څو کاله عمر دی هغه هم څه په ماشومتوب کې تیر څه په ځوانۍ کې تیر څه بیا په بوډاتوب کې انسان د کار ډیر نه نو دا ټول تقریبا 23 کاله عمر راځي څه شپه تیر او څه ورځ تیر نو رب کریم د ما امتیانو مرتبه د تیر شوی پیغمبرانو د مرتبو نه ډېرې زیاتې کمی وي نبی پاک چې کله دا تصورات د خپل امت لپاره فرمایل رب ذوالجلال سورت قدر نازل کو او وی فرمایل ای زما محبوب کریم د تیرو خلکو عمرونه زیاتو عبادتونو په ذریعه باندې باغوی ته اجرونه ملاویږي ای زما حبیب کریم تعالی ما پر رمضان کریم کې دستا امت له داس یو شپه مقرر کړه چې په یو شپه باندې عبادت وکړي رب ذوالجلال د زرو میاشتو اجر او ثواب په نام اعمال کې لیکي رب ذوالجلال قرآن کریم سورت قدر کې فرمایل چې دا شپه د زرو میاشتو د عبادت نه افضل ده او نبی پاک د قدمونو مبارک او احسان داده چې دا شپه په عمر کې یو ځل نه راځي په هر کال باندې یو ځل راځي او چاته چې دا شپه په هر کال باندې یو ځل نصیب شوه نو تقریبا یو شپه 83 سال کم و بیش عبادات او اجر او ثواب لري یو شپه 83 سال نو چې بیا په هر کال باندې 83 سال ته عبادت او اجر او ثواب درته ملاويږي نو گویا کچتا شپیتا او یا کال عمری تا یو نیم زر کالا کم و بیش دستا پر نام اعمال کے دا یو نیم زر کال اجر و ثواب صرف دا لیلۃ القدر والا لکلے کیگی دا نبی پاک مبارک احسان پا مونگ باندے او صد نور روایت مطابق دا کم صاحب ذکر نبی پاکو فرمائلو زر کال ادا سے عبادت کڑے ہو زر میاشتے چی دسترگو رب مقدار باندیم دا غوی دا اللہ نفرمانی نو کڑے او چرتا دا حضرت ایوب علیہ السلام او دا زکریا علیہ السلام او دا یوشع بن نون علیہ السلام دا عبادات و تذکرہ کیگی اصحاب کرام مبارکانو دا عبادات و شوق او پا جذبے کے عرض کے یا رسول اللہ چاہوی دومرا لوئی لوئی عبادات کردی دی مونگ عمرون خو کم دی رب ذوالجلال دا اصحاب کرامو دا دغی عبادت دا تند پا خاطر باندے مونگ لیوش پر آکا چاگی تا دا شب قدر شپویلے شی دا زر و میاشتو نا دا آگی اجر و عبادت شہدہ زیاد تے او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک ما عرض کولو نبی پاک مبارک تا چکر دیش پہ اعلانو شو چی دا شپا قرآن پر رمضان کے نازل دے او دا شپم پر رمضان کے رازی نبی پاک اول زل دا اولو لسو شپو اعتکافو کو چی اولنے عشرہ کی بوی دا مبارک شپا نبی پاک مبارک پر روان کال باندے دا لسو نترشلو پورے دا مینز عشر اعتکافو کو چی دا شپا بدلتوی نبی پاک مبارک بیا اخیر عشرہ باندے اعتکافو کو او بے پشوند کی نبی پاک مبارک دا اخیر عشرے اعتکاف کو لو نبی پاکو فرمائل چی دا اخیر دا مبارک شپا پا اخیر عشرہ کی تلاش کئی او بیا پا اخیر عشرہ کے ہم پتا کشپو کے تلاش کئی او امام شافی رحمت اللہ علیہ سیو وینا فرمائے لیدا او آغا فرمائی چی پا دا اخیری تا کشپو کے دو اوشتم شپے دیر امکانات دی او آغا فرمائی چی تاسو سورت قدر رواڑا وی سورت قدر نو سورت قدر تاسو رواڑا وی آگے تلاوت شروع کئی انا انزلناہو فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر چکل تاسو شروع شے و آخر لراشے
اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائی ہیا مطلع الفجر حتی مطلع الفجر، ہیا دا شپه د لیلۃ القدر چې دا تر سبا د راختو پورې ده. امام شافعي سے فرمائی چې کچری د سورت قدر مونږه الفاظ اشمارو نو 28 نمبر لفظ دا د سورت قدر ہیا لفظ ده، ہیا لفظ دا 27 نمبر لفظ د سورت قدر ده. او دا ہیا لفظ کې اللہ فرمائی دا لیلۃ القدر چې دا در سبا راختو پورې ده. امام شافعی سے فرمائی چې 28 نمبر لفظ د سورت قدر دا ہیا ده او ہیا لفظ نه مراد لیلۃ القدر ده. امام شافعی سے فرمائی چې دا لیلۃ القدر شپم زما د استدلال مطابق دا د 28 شپه ده. او کچری مونږه د لیلۃ القدر لفظ واخلو، لیلۃ القدر دا په سورت قدر کې درې ځل راغلی، سورت قدر کې درې ځل راغلی او په لیلۃ القدر کې په دغه لفظ کې نه حروف دي نو درې ځلې لیلۃ القدر راغلی او په لیلۃ القدر کې نه حروف دي نو 3 نمې 27. نو علما د دې نه استدلال کوي چې لیلۃ القدر درې ځل راغلی او په هر یو لیلۃ القدر په لفظ کې په دغه دواړو الفاظو کې حروف نه حروف دي نو 3 نمې 27. نو رب العالمین پیغام په دې الفاظو کې پوشیده صدا سے ورکوي چې که څوک د لیلۃ القدر د شپې فضیلت حاصلول غواړي دا د 28 په شپې باندې د رب ذوالجلال په دربار کې سجدریز شي دغه بندگان، رب ذوالجلال په دربار کې د دعاګانې وغواړي. غرض مدای حاضرینو چې هغه قیمتي شپم لا تیره نه ده، دام په مونږ باندې را روانه ده. د دغه شپو د ورځو نه فایده حاصلول پکار دي. او کچره تفسیری ساوی مونږ راواخلو دغه تفسیر په رڼا کې مونږ د دغه مبارک شپې او دغه مبارک ایام وضاحت وګورو. امام احمد بن ساوی رحمه الله تعالی فرمای چې رب ذوالجلال فرمای تنزل الملائکه والروح فیها، اللہ پاک فرمائی په دې شپې باندې د اسمان نه فرشتې راکوزیږي، په دغه شپې باندې اسمان نه فرشتې هم راکوزیږي او د فرشتو سردار جبریل علیه السلام مبارک هم راکوزیږي. د دغه قرآن کریم د دغه آیات لاندې لیکي چې څوک په دغه مبارک شپه باندې چې د 28 شپه پاتې ده، 25 شپه بیګاله ده او 29 شپه انشاءالله پاتې ده چې زندگی وي. تفسیر ساوی لیکي چې کومې فرشتې لاندې راکوزیږي چې څوک په عبادت کې مصروف وي هغوی له راضي فرشتې ورسره لاس ملاوي، هغې خلکو سره فرشتې ملاقات کوي چې کم خلک په دغه شپه مبارکه باندې په قیام رکوع په سجود او په تلاوت او په ذکر اذکار کې څوک هم مصروف وي د دغه بندگانو سره فرشتې ملاقات کوي او لاس ورسره ملاوي. هغه ځان له خبره ده چې کېدی شي چې د ما او د ستا د رور په صورت کې ما سره ملاو شي، پته راته ونه لګي چې فرشته او که رور مو، کېدی شي د مور په صورت کې ما ته سلام وکړي، کېدی شي د خور په صورت کې ما او تا ته سلام وکړي، کېدی شي په جومات کې اعتکاف کوونکي ناست وي یو کس پکې واشروم له تلی وي او د اعتکاف کوونکو ګومان دا وي چې دا خو زموږ ملګری دی او په هغه اعتکاف کوونکي د چا په شکل باندې فرشته راشي او د اعتکاف کوونکو سره لاس ملاو کی. هغې فرشتو ملاقات که څوک غواړي چې کومې فرشتې رب ذوالجلال معصومې پیدا کړي دي نو صرف په غونډ کال کې فرشتې په یو شپه باندې بندگانو سره ملاقات کوي چې هغه د لیلۃ القدر او د شبکه د شپه مبارکه ده. الله پاک دې موږ ستاسو نصیب کړي. او ملاقات ولې کوي؟ ملاقات ځکه کوي چې دغه بندگان د خدای پاک هغه بندگان چې څوک په سجده دي، هغه بندگان چې څوک په رکوع دي، هغه بندگان چې څوک د الله د کلام تلاوت شروع کړی دی، دا ټول صفتونه فرشتو کې موجود دي. نو کوم خلق تاسو وګورئ په وطن او په چم گاونډ کې چې څوک د کمو ژوندونونو سره تعلق ساتي د هغوی ناست هم د همغو خلکو سره وي، ډاکټران د ډاکټرانو سره تعلق وي، انجینیران د انجینیرانو سره تعلق وي،
مولایانو موبایل راوچت کا ټولو به د مولایانو د مفتیانو نمبرې پکې وي، یو روزګاري راوچت کا ټولو پکې روزګاریانو نمبرې وي، د هغه ناسته پاسته به د روزګاریانو سره وي چې څوک په کمو صفتونو باندې موصوف دی، کم کارونه په ژوند کې کوي، د هغې سره یې ناسته پاسته وي. نو چونکې مونځ او دس روژه او دغه جمله عبادات دا د فرشتو صفتونه دي، نو فرشتې هم د هغو خلکو سره ملاویږي چې د کمو خلکو د دوی په صفت باندې موصوف دي، فرشتې هم د هغې خلکو سره ملاقات کوي. نو که چېرې دغې مبارکو شپو د ورځو څوک هم خیر او عافیت او برکتونه حاصلول غواړي، کم از کم په دغې مبارکو شپو کې چې دا بیا نه به پیسو باندې شي، دا شپې نه به پیسو راځي، نه په دولت راځي، نه بیا دا په دعا راځي، نه په سجدو راځي، دا د شپې د ژوند چې کومې شپې دي دا هغه قیمتي شپې دي چې دا خدای پاک په خپل احسان باندې خپلو بندګان له ورکړي دي. نو د دې د وجې نه حاضرینو دغې مبارکو شپو کې سخاوت کول پکار دي، او سخاوت د پیسو سخاوت ما نه دی مراد، د ټول نه عظیم سخي په ځمکه باندې که څوک وینئ چې په ځمکه باندې ټول نه څوک عظیم سخي دی، ټول نه زیات سخاوتي دی، ټول نه زیات سخاوتي هغه انسان دی د حدیث مبارکو په رڼا کې چې چا ور سره زیاتی کړی وي او الله د پاره بیا معاف کي، د ټول نه زیات سخاوتي همدغه انسان دی. دا مبارکې شپې دي که کم بندگان د خدای پاک نه د بخنې امید ساتي او کسانو ته بخنه وکړي چې چا در سره زیاتی کړی دی. او ځکه دا حدیث مبارک به ضرور عرض کوم. نبی پاک مبارک فرمای په دې شپې باندې هغه انسان ته بخنه نه کیږي چې کم انسان رشتہ او تعلقداري کټ کړي وي، په دغه شپه باندې هغه چا ته بخنه نه کیږي چې چا نه پلار خفه دی، هغه چا ته بخنه نه کیږي چا نه رور خفه دی، هغه چا ته بخنه نه کیږي چا نه خور خفه ده، هغه چا ته بخنه نه کیږي چې کم یو انسان د وینې رشتہ دار خفه کړی دی، سره رحمی چې چا هم کټ کړی ده. رب ذوالجلال دغه بنده سره داسې کټ کړی ده چې شب قدر په شپه باندې هم ورته بخنه نه کوي. د دې د وجې نه د عظیم سخاوت چې چاله یو 10 شل 50 زر 2000 روپۍ ورکولی شو، دا د سخاوت یو اعلی معیار دی، خو ټولو نه اعلی معیار دا دی چې هغه خلکو ته معافي وکړئ چې کومو خلکو در سره زیاتی کړی دی، دا د ټول نه اعلی سخاوت دی. او په همدې جملې باندې خپلې خبرې ختمولو طرف ته ځم چې که چېرې مونږه هغه کسان په دې نیت باندې معاف کړو چې الله پاک زه څومره لوی مجرم یم، ما څومره لوی جرمونه کړي، او بیا مونږ څه وایو الله ما معاف کړي. نو چې هر کله سره د بېشماره جرمونو نه د هغې کریم رب نه ته بیا هم بخنې تمادارې، نو بیا د یو دغې کریم رب دپاره تم یو دا کار وکړه چې سونه جرمونو باوجود ته د الله نه د بخنې تمادارې، نو تم یو دا کار وکړه چې د هغه زړه چې د څوک د ستا د وجې نه په یره کې دی چې دا به څه کېږي، نو دغه یو کس ته معاف کا، ځمکې والا بندګانو باندې ته رحم وکړه، د عرش والا رحمان به په تا باندې رحم وکړي. ته یو کس معاف کا، خپله خور، خپل رور، خپل چاچا، خپل چاچی، خپل ماما، خپل مامی، د وینې رشتہ دار ته یو کس معاف کا، بیا د رب ذوالجلال معافی نظارې ته ګوره چې بیا تا د ګناهونو څنګه صفایي کوي، تا له ګناهونه څنګه په نیکو باندې بدلوي. نو د دې د وجې نه حاضرینو که چېرې موږ ستاسو د دغې د بختورې شپې د سجدو سره سره اگر چې حدیث مبارک څلورو کسان ښودلی دي، شرابي هم عادي شرابي هم دی پکې، خو غرض دا چې دا یو څیز په موږ کې ډېر دی چې خپل رشتې ماتې کړي دي. د دواړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم مبارک فرمان دی هغه کس ته لیلة القدر په شپه هم بخنه نه کېږي چې چا خپلې وینې رشتې ختمې کړي دي، هغې سره یې بایکاټ کړی دی، هغې سره یې لاتعلقي اختیار کړې ده. د دې د وجې نه حاضرینو دا عظیمه مبارکه شپه ده، که نننۍ شپه د چا په قسمت وي او که چا د 28 شپه او که 9 شپه، درې د لیلة القدر چانسز مونږ سره شته. او لکه څنګه ما عرض وکړو د هغه شپې دي فرشتې د بندګانو سره ملاقات کوي. نو ولې نه
چې دا د مونږ د ژوند بلا محنت شپې مقدر جوړیږي حصہ جوړیږي په دې کې د مونږ استاسو یو بل ته بخنه وي یو بل ته د مونږ استاسو دعاګانې وي او زه وایم چې خپل دعاګانې څوک قبلول غواړي چې د ما دعاګانې قبول شي هغه چاته دعا وکړه چې چاته د زړه نه غواړي هغه کس ته د خیر دعا وکړه چې کم کس ته د خیر دعا تا زړه نه غواړي کم انسان ته تا 11 میاشتې بد دعاګانې کړي چې ته تباه کې ته برباد کې ته په غمونو مبتلا کې بس که خپل دعاګانې قبلول غواړي په دې شپو کې هغه کس ته دعا وکړي چې 11 میاشتې د ورته بد دعا کړې ده په دې شپو کې ورته دعا وکړه د هغې په دعا په خاطر باندې به د 11 میاشتې دعاګانې قبول منظور کړي رب العزال د دې د وجې نه حاضرینو مبارکې ورځ شپې دي خپل کول امت ته نبی پاک مبارک امت ته دعا پکار ده کرونا وبا ده ټول انسانیت وځبولو د کرونا وبا د ختمېدو دعا پکار ده یو بل ته د عفو پکار ده درگذر پکار دی چې چاته هم کنځلې او خیرې کړي دي هغوی ته دعاګانې پکار دي مونږ بیټکونه په غیبتونو باندې آباد دي هغې خلکو ته دعا وکړي چې رب کریمه هغه خلک وبخې چې چا په ژوند کې د چا ما غیبتونه کړي دي هغې ته بخنه د بخنې دعاګانې وکړئ امید د رب نه دا دی چې انسان ته چې ته بخشش وکړې دعا وکړې هغه معافي وکړې رحمان او رحیم رب غیرتی رب دی تا ته به بخنه وکړي او رب ذوالجلال د موږ ستاسو جمله دعاګانې عبادات په خپل بارگاه کې قبول و مقبول فرمای وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین امین الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه وذریاته واهل بیته اجمعین رب کریم زمونږ د حاضری په خپل بارگاه کې قبول و مقبول فرمای جمعة الوداع شریف دا رب کریمه په دغه بندگانو کې به ستاسې بندگان وي چې تا به ورته بخنه کړې وي او داسې بندگان به وي چې اوس وخته پورې به تا ورته بخنه نه کړې رب کریمه چې چاته د بخنه کړې د هغې په خاطر باندې هغې خلکو بخنه نصیب کا چې اوسه پورې ورته بخنه نه ده نصیب شوې رب کریمه مونږ وبخې مونږ ګناهونه معاف کې صغایر کبایر ګناهونه معاف کې نیک اعمال قبول و مقبول کې رب کریمه د دواړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم مبارک شفاعت هم نصیب کې داغوی مبارک و اطاعت هم نصیب کې داغوی مبارک و محبت هم نصیب کې رب کریمه تر دې دمې پورې که ستا بخنه مونږ نه نصیب شوی رب کریمه د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم په توفیل د اصحابه کرامو د پیغمبرانو مبارکانو په توفیل رب کریمه مونږ ته بخنه نصیب فرمای رب کریمه مونږ ته بخنه نصیب فرمای رب کریمه مونږ چا سره کمې زیاتې کړې وي رب کریمه د هغې ګناهونو بخنه مونږ ته نصیب فرمای رب کریمه حاضر جمع کې او په غایبینو کې چا مونږ ستاسو نه دعاګانې غوښتي رب کریمه مبارک جمعه ده مبارک میاشت ده رب کریمه چې څوک کم قسم حاجتمند وي رب کریمه حاجتونه پوره فرمای څوک قرضدار قرضونه اخلاص کې څوک بېوسه وسدار کې زو په اتفاق او اتحاد نصیب کې رب کریمه څوک بې کور دي کورونه ولا ورکې رب کریمه څوک بې اولاد دي اولاد ولا ورکې رب کریمه څوک نارینه اولاد نه لري نارینه اولاد ولا ورکې رب کریمه د چا حلال روزگار نی حلال روزگار نصیب کې رب کریمه څوک په کرونا وبا کې مبتلا دي صحتونه نصیب کې څو ترې نه وفات شوي شهادتونه نصیب کې څو ترې نه محفوظ دي محفوظ والی نصیب کې رب کریمه د هر قسم وبا د قهر د غضب د شر او د فتنې نه په دواړو جهانو کې مونږ محفوظ وساتې رب کریمه ډېرو خلکو دعاګانې غوښتي رب کریمه د ټولو جایز مرادونه پوره وفرمای رب کریمه د دواړو جهانو خوشحالی زمونږ نصیب کې رب کریمه مونږه د مشرانو دپاره صدقه جاریه وګرځولی کې زمونږ څومره مشران وفات شوي دي رب کریمه زمونږ مرشد پاک رحمت الله علیه زمونږ والده صاحبه د ستاسو د استادانو د والدینو سره څوک وفات شوي رب کریمه د ټولو بخنه نصیب کې د ټولو مشایخ او استادانو بخنه نصیب کې د ټولو د وینو حقدارانو بخنه نصیب کې رب کریمه مونږ هم بخنه نصیب کې رب کریمه مونږ هم بخنه نصیب کې رب کریمه د دواړو جهانو خوشحاله د ستا په در کې خوشحاله زمونږ نصیب کې رب کریمه عذابونه
قهرونه فتنه شرونه دستا په در کې یا الله هغه قهرونه او شرونه غضبونه او فتنه او عذابونه موږ په دواړو جهانو کې محفوظ وساتي رب کریم موږ له دعا چل نزدا د خپل حبیب مبارک د دعاګانو په توفیل باندې زموږ دعاګانې قبول او مقبول فرمای دا دو درې شپې مبارک پاتې دي رب کریم په دې کې د سجدو توفیق راکې رب کریم د استاد رضا کې دو توفیق راکې رب کریم بل ته د معافی توفیق راکې رب کریم د تلاوت توفیق راکې د ذکر اسکار توفیق راکې رب کریم د هغو عبادت توفیق راکې چې په کوم عبادتو کې د ستا رضا پرته ده رب کریم مونږ وبخي رب کریم مونږ وبخي کل عالم ته دعا وکړي رب کریم په کل عالم مسلمانانو باندې سخت ده د مسلمانانو په صفونو کې اتفاق او اتحاد پیدا کې مجاهدین د اسلام کامیاب او کامران کې رب کریم مظلومانو لته همدردی او حمایت ورکې ظالمانو لاسونه ته ودرولې کې رب کریم مبارک میاشتا مبارک ورځ ده جمعة الوداع شریف ده په فرانس کې نبی پاک مبارک چې چا ګستاخیانې کړي ته هلاک او تباہ او برباد کې رب کریم ته هلاک او تباہ او برباد کې رب کریم زمونږ د نبی پاک په ناموس باندې چې څوک حمله کوي نبی پاک مبارک په شان باندې څوک ګوته اوچتوي رب کریم په دواړو جهانو کې بدترین سزا ولا ورکې بدترین انجام پیدا کې رب کریم موږ مسلمانان د خپل نبی پاک مبارک په ناموس باندې غیرتیان کې نبی پاک مبارک په ناموس باندې د قربانه توفیق زموږ نصیب فرمائے په آخر کې دعا او رب کریمه دا سورز زندگی دا ټول نه عظیم ټول دولتونه پاتې دي انسان سره یو دولت زی چې هغه ایمان دی او نیک عمل دی رب کریمه د ایمان دولت محفوظ وساتي رب کریمه موږ نه داسې راضي شي چې بیا ناراضه نشي رب کریمه د موږ ایمان زوال نه وساتي رب کریمه د مؤمنونو د ایمان په خاطر باندې موږ ایمان محفوظ کې رب کریمه دغه دعا هم زموږ قبول کې تیرې شوې دعاګانې هم قبول کې راتلونکې دعاګانې هم قبول کې او اخر کې عرض کوم انشاءالله چې کلم د اختر اعلان وشي نو زموږ جمع به د اختر والا پوکم په 9 بجې باندې ودرېږي انشاءالله په پوباندې شپږ بجې به تقریر شروع کیږي او فکس پوکم په 9 بجې باندې به د اختر جمع ودرېږي چې کلم اعلان وشو نو د اختر جمع پوکم په 9 بجې باندې وي رب کریمه د اختر مانځنه مخکې مونږ مغفرت نصیب کې رب کریم مونږ مغفرت نصیب کې رب کریم مونږ مغفرت نصیب کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا و مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.